محمد صلاح الدین احمد ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت موږ دا مجلس د علماو دې باره کې راغونډ شوی دی چې یو څو ورځې مخکې موږ یو پروګرام کړی و چې هغه د ډېرو چینلونو نه شوی و. هغې کې مولانا شبیر احمد فرزند صدر صاحب، مولانا سلطنت خان پی ایچ ڈی اشاعت التوحید والسنه او مولانا شیر محمد پی ایچ ڈی جماعت اسلامي او امیر تحصیل، هغوی د سود په باره کې یو څو خبرې کړې وې چې دا سود حرام دی او د جی بي فنډ دا سود کوم چې سرکاري ملازمین علي نو دا دوی دپاره ښه نه دی. هغه سلسله کې د جامع عثمانیه د مفتی نجم الرحمن پی ایچ ڈی او د جناب یحیی رحمت الله علیه پی ایچ ڈی چې هغو د جامع عثمانیه چې د کې پی کې د ټول نه غټه مدرسه ده هغې نه یې فتوا ورکړله چې جی بي فنډ سود په هر صورت کې که په زوري که په رضایي خو دا حرام دی. نو دغه باره کې دغه علماو بحث کړی و. نو جناب د علماو چې ستاسو په نظر مخې له به راغلي دغه علماو چې کوم بحث په دې کړی کومه تشریح کړی بعضې خلک په دې باندې اعتراض کوي چې یاره دغه علما دا په زور دی ځکه چې مثاله د هغې د حلوا ده نو خلک پکې ګوتې لټوي. نو ستاسو څه خیال دی دغه علماو دا فتوا چې ورکړې وه موږ چې یو څو ورځې مخکې یو مباحثه کړې وه د هغې متعلق تاسو به ودې څه خیال دی؟ جی دغه علما خو ټول زموږ سره هغه ټول زموږ د سر تاجونه دي او ټولو سره موږ اکثریتو سره ملاقات کړی دی، بلکې هغه کوم چې شبیر احمد صاحب دی هغه زموږ استاد محترم دی، مدرسه کې هغه سبقونه دی وایو او هغه ډېر یو زبردست عالم دی. هغې به ډېر ښکلي جوابونه هم ورکړي وي. بیا به چې کوم د جامع عثمانیه هغه فتوا ورکړې ده هغه هم ډېره یو اعلی مدرسه ده او اعلی مفتیان دي پکې. د هغې فتوا چې کومه ورکړې ده هغه هم په خپل ځای باندې ټیک ده. کوم خلک چې په دې باندې هغه اعتراضات کوي او په دې د خبرې نه کوي نو هغې کیدای شي هغه په خپله په دې کې وابسته وي، څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د دې مثال د یوې حلوا دی. کله چې یو سړی د یو څیز نه رستو کېدلی نه شي او په هغې کې ملوث وي نو که بیا هغه فتوې څه وي د علماو خبرې څه وي، بلکې که قرآن هم په دې باندې راشي او قرآن آیات پرې ولې نه وي خو چې دی پکې په خپله وابسته وي او ملوث وي پکې نو دی بیا هغه مني هم نه او په هغې باندې اعتراضات کوي او هغې خبرې ته د جوړې نه وي. ځکه قرآن کې هم داسې ډېر آیاتونه دي چې هغه زموږ او ستاسو موافق دي، که بس زموږ په عمل کې هغه خبره وي جو هغه آیات هم په خپل بیان کې هم پیش کو او یو بل سره هم وایو او کوم آیات چې داسې دی چې هغې کې میراث ورکول مثال په طور باندې خویندو ته لوڼو ته او دا خبرې پکې دي زموږ په معاشره کې نشته نو هغه بیا په موږ باندې ګرانې هم لګي چې بلې راته یې بیانوي یا د هغې نه ځان رستو کوو نو هغه بیا په موږ باندې ډېره ګرانې. د مولانا صاحب دغه اعتراض کوونکو ته به څه وایي؟ نو په دې ځای کې موږ اخیستی نه شو چې ځکه بده خبره ده موږ د چا بېعزتي کول نه غواړو خو دغه ښه تعلیم یافته کسان دي په هغې له پاسه هم مطلب دا دی چې په پخوانۍ فتوا کومه چې وه د جواز هغې پسې ګرځي او مختلفې بهانې لټوي چې دا حکومت په زور کټ کوي او دا حکومت داسې کټ کوي او دا جی بي فنډ چې جی بي فنډ په زور کټ کوي نو سود خو پسې په زور نه لګوي که نه نو چې دا سود پسې په زور نه لګوي نو مولانا صاحب څه وایي چې سود خو جی بي فنډ خو ټیک ته چې په زور کټ کوي د خلکو دا اعتراض دی خو سود لګولو مطلب نو سود خو پسې په زور نه لګوي خو آپشن دی نو څه خیال دی؟ جی بالکل یو شاعر وایي د هر دور خپل موسی وي خپل قارون وي بیا د هرې صدۍ خپل افلاطون وي. د هر دور خپل موسی وي خپل قارون وي بیا د هرې صدۍ خپل افلاطون وي. هر څنګه زمانه کې د ماحول موافق او دغه وخت موافق ځان له قانون وي او ځان له رولز وي. که یو قانون د پاکستان وي یا د ټولې دنیا وي خو چې هغه داسې وي چې په هغې کې د انسان وس نه کېږي د انسان دست پکې نه کېږي او یو انسان یو عمل نشي کولی نو هغه د ده دپاره جایز دی چې دی دغه عمل بیا کوي ځکه د ده پکې وس نه رسېږي او چې بیا ده ته لار میلاو شي ده ته پکې ځای میلاو شي ده ته پکې پوینټ میلاو شي او دی د هغې باوجود هم بیا دغه عمل کوي نو دا دله ناجایز دی دا دله په کار نه دی. بیا جی پي فنډ دا خو داسې څیز دی چې دا سود دی او الله جل شانه فرمایي چې الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
دا خلک کم چې سود خوري دی به داسې راپاسي لکه دی چې شیطان مسه کړي وي او الله جل شانه قانون دا چې یمحق الله الربا ويربي الصدقات الله جل شانه سود ختمي او دغه شانتي صدقات او خیرات هغه زیاتي نو په دې آیاتونو کې امام بیضاوی رحمت الله علیه هغه ذکر کوي چې دا د دې آیاتونو مراد صرف خوراک نه دی بلکې د دې آیاتونو مراد د یاکلون نه مراد هغه اغستل او ورکول هم دي چې کم یو کس سود اخلي هغه حرام کار کوي کم یو کس یې ورکوي نو هغه حرام کار کوي او په دې باندې د جامع عثمانیه داسې د لویو مدارسو د پاکستان د هغې فتاوی په دې باندې موجود دي چې سود داسې سود دی او سود حرام دی د دې نه ځان ساتل پکار دي علماو په دې باندې بحث کړی دی استادانو په دې باندې بحث کړی دی مفسرین ظاهري به یو سود وي یو څیز به زیاتی خو په اصل کې د مال کمی نو د داسې اعمالو نه ځان ساتل پکار دي او باقي کم خلک چې اعتراض کوي د هغې دپاره صرف او صرف دا پیغام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم خلکو اعتراضونه کول ردی بدی به پسې ویل سپکې سپورې به پسې ویل الله جل شانه قرآن کې ذکر کوي ولقد استهزئ برسل من قبلك فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان عقاب دغه خاندي او چې د انبیاو وارثان دي نو چې په انبیاو پسې یو کس خبرې کړي د هغې ته الله جل شانه سزا ورکوي نو دغه خلکو په کوم علماو پسې چې څوک ردی بدی وي او د هغې خبرې نه مني نو په دې ته به هم الله جل شانه عذاب او سزا ورکوي نو د داسې عمل نه ځان ساتل پکار دي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 90% کارونه وای د شک په بنیاد پریخلیو اگر چې هغه جایز وو نو زمونږ د دې جیبي پنډ د سود دا خو د شک نه دا خو د یقینه پورې خبره ده خو او ګناه یې څه دی د مور سره زنا او د الله او د الله رسول سره جنگ نو مطلب دا دی چې کلیر کټ تباهي ده نو زما پوهه مسلمانانو کوم چې پوهه دي او کوم چې اعتراض کوي د هغو په جواب کې به صرف دا ووایم چې آیا تا چې چا جلې نو هغه لږ ستا رضا وکړه د حکومت ته پسې په زور درغلی کور ته چې چارج والا به دې نوکرئ او چې ته چارج الې نو اکارډنګ ټو رولز او رولز اینڈ ریګولیشن به ته فالو کوې نو چې ته رولز اینڈ ریګولیشن فالو کوې نو تا خو د هغه سره دا اوږده دستخط کړی وی اپیډیوټ ته ورکړی چې زه به دا رولز اینډ ریګولیشن فالو کوم نو دغه ځای کې پکې سود هم دی نو ته چې دا په زور ورکوي دا نوکري په تا په زور کړوه بس دغه لږ سوچ وکړئ نوکري په تا باندې چارج د باندې په زور اخیستی و چې دومره د الله سره مطلب دی رسول سره جنگ دی او د مور سره زینه ده تا به نه کوله که نه مه یې کوه نوکري چې اوس سود نشي کټ کولی هغې بهانې جوړی چې پای کې د صحابو قول دی چې پای کې شریکېدو کېناستو ګواهي کوونکي خبرې کول هر قسمه شراکت پکې ناروا دی او ته پکې د غټو غټو جامعو او د غټو غټو علماو فتوې پکې راغلې او آی دا علما د هغې په سلسله کې ناست دي او تاسو ته وایي خو ته یې بیا هم نه منې وایي حکومت زموږ نه د جی پي فنډ په زور کټ کوي جی پي فنډ خو د باندې په زور کټ کوي خو سود د پسې په زور لګوي سود کې د له آپشن در کړلی نو د الله پاک سره بانې نه چلیږي نو لږ غور پکار دی د دې خبرو سره اجازت غواړم د الله په امان